بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. سورہ بنی اسرائیل 65 نمبر آیات بدی 65 نمبر آیات کی د یو خاص نعمت ذکر کیږي چې دا هغه نعمت د خاص مؤمنانو سره تعلق دی او دې ته ویل کېږي عصمت د انسانانو، یعنی شیطانان چې کوم دي نو د دین یو څوک خلاص نه دی، هر چا پسې دوی لګېدلي دي. د شیطانانو پوره تفصیل چې دا چرته کې ژوند تېروي، دوی کوم ځګن کې میټینګونه کوي، هفتهوار میټینګونه، او د دې تشکیلات څنګه کېږي او په دې خلک ګمراه کوي څنګه. نو په دې باندې یو کتاب چې کوم دی علامه ابن جوزی رحمه الله لیکلی دی په تلبیس ابلیس په نوم باندې، او دغه نه علاوه په دې باندې نور هم ډیر زیات تحقیقات موجود دي، تفسیرات شته، احادیثو کې هم داسې ذکر موجود دی چې بحر الکاهل کې ردی یو غټ مرکز دی، نو دوی مشران دغلته کې اوسېږي او دغه ځګین کې د دوی باقاعده میټینګونه کېږي، دجال هم دغلته کې ناست دی. بیا کوم ملکونه چې دغه دریاب سره ټچ دي هغه ریاستونه د اسلام ډیر دشمنان دي په نسبت د نورو خلکو باندې، او د اسلام خلاف پخې منصوبې په هغه ځګنو کېږي چې کوم د بحر الکاهل دغه جزیرو سره ټچ دي، چې کوم ځګنو کې دجال، کوم ځګنو کې د شیطانانو ډېر مرکزونه دي. دې ځکه الله تعالی وایي چې ستاسو رب چې زما بندګان چې کوم دي نو لیس لک علیهم سلطان، نشته رې ستا دپاره شیطان ته وایي په دې خلکو باندې سلطان څه غلبه، زما کوم خاص بندګان چې په هغې باندې ته غالب کېدی نه شي، هغه ګمراه کولی نه شي. دغه خاص کسان څوک دي؟ نو په بل ځګن کې د هغې ذکر په مخلصین سره شوی دی چې هغه خلک چې کوم مخلصه خلک دي، اخلاصمند دي. سلطان چې کوم دی دا غلبې ته هم ویل کېږي، دلیل ته هم ویل کېږي، او دې ځګن کې دغه دواړه معنی سمون خوري. یو معنی دا ده چې کوم خلک زما خاص کسان دي، زما امداد او تعاون ورسره دی، هغه خلکو باندې ته غالب کېدلی نه شي او هغې ګمراه کولی نه شي، خواري به کې لګېدلی به پسې، لیکن بیلارې کولی نه شي. او که به سلطان په معنا د دلیل سره شي نو بیا به معنا دا شي چې کوم نیکان او مخلصه خلک دي هغه خلکو مخکې که د څومره خپل ناجایز دلایل وړاندې کړي، لیکن دغه دلایل پر اثر به نه وي، دغه زما خاص بندګان بیلارې کولی نه شي. نو سلطان په معنا د هغه دلیل سره به والي چې کوم اثرناک دلیل او څه کار کولی شي. د شیطانانو دلایل د مخلص خلکو په مقابل کې اثرناک نه دي بلکې ناکام دلایل دي. اگر چې دلایل د هر چا دپاره شته، لیکن یو حقیقي دلایل چې هغه اثر هم لري او حقیقت هم لري، او دویم چې کوم دي نو منګړت خود ساخته او چلی دلایل. نو په دې وجه کې کوم خلک چې د غواګانو عبادت کوي هغو سره هم دلایل ورسره ډېر شي، د هغوی خپل یونیورسټۍ یو ډېر څه پکې لیکلي. دغه شان کوم خلک چې د اور عبادت کوي د هغوی سره ځان له ورسره ډېر کتابونه بې لیکلي. کم خلک چې بت پرستان دي د هغوی سره هم ډېر څه ورسره دي، لیکن دغه دلایل داسې دلایل ده چې حقیقت نه لري، پوره اثر نه دي په باره د مخلص خلکو کې. کم چې مخلص نه دنیادار خلک وي، خواهش پرست خلک وي، متکبرین وي، ګمراه وي، هغه خلکو خو معمولي اشاره غواړي او بس چې کوم ځای کې پیسې او ظاهري څه شی میلاویږي هلته کې د دوی منډی، نو داسې خلک په دغه جال کې په اسانه ګیرېږي. وکفا بربک وکیلا، کافی دی رب ستا وکیلن کارساز، ستا رب کارساز دی. دې مضمون کې وکفا بربک وکیلن کې دې جملې دې مضمون ته اشاره ده چې نیکان خلک بخپل حفاظت کې او د شیطان نه بچ کېدلو کې هم الله تعالی ته محتاج دي، او الله تعالی یې بچ کېږي، الله تعالی مرسته ورسره کوي. په خپل سر باندې دوی دومره زورور نه دي چې د شیطان ځان بچ کړي. ربکم الذي ستاسو رب هغه ذات دی یزجي لکم الفلک فی البحر چې چلوي ستاسو دپاره کښتۍ په دریاب کې. مخکې د خاص نعمت ذکر و چې هغه د شیطان نه د بچ کېدلو نعمت، شیطان نه بچ کېدل د لوی نعمت دی. اوس د عامو نعمتونو ذکر کېږي چې کوم تعلق د کافرانو سره هم دی، هغوی هم دې فایده پورته کوي، مسلمانان هم دې فایده پورته کوي، هر څوک دې فایده پورته کوي. په هغې کې یو کښتۍ ده، نو په کښتۍ کې ټول خلک سفرې کوي، کافران هم کوي، مسلمانان هم کوي،
او دغه سفر په وجه باندې لتبتغوا من فضله تاسو ورټوي فضل د الله تعالی. فضل نه مراد تجارت او مزدوري ګټه ده. چې تاسو په سمندرو کې سفر وکړئ دغه کښتۍ الله تعالی تاسو د پاره روانه کړله په سمندر کې به اوبو کې ډوبېږي نه، تاسو ښه محفوظ تاسو اخیستلی یئ او دې لپاره چې تاسو په دغه کښتۍ په ذریعه باندې د الله تعالی فضل ولټوئ، یعنې مزدوري وکړئ، تجارت وکړئ. انه کان بكم رحیما، یقینا د الله تعالی په تاسو باندې رحم کوونکی دی. نو ځکه کښتۍ تاسو لپاره تیاره شوله او هغه کښتۍ باندې تاسو ډېرې فایدې پورته کوئ، دا کښتۍ ډوبېږي نه، تاسو خپل کارونه اخلئ. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، هر کله چې ورسېږي تاسو ته تکلیف په البحر په دریاب کې، دریابي تکلیف بلې طریقه باندې د سمندر چپې شروع کی او د کښتۍ هغه توازن چې کم دی نو ګډوډ کی او د ډوبېدلو خطر پیدا شي، یا په سمندر کې تیز طوفانونه سیلۍ راشي او دغه طوفانونه کښتۍ ګاګي راواخلي، هغه چلیږي یو طرف ته او دغه طوفان بل طرف ته واخلي، د ډوبېدلو نسکورېدلو خطرې پکې پیدا شي. نو تاسو په هغه ټایم کې یري سره مخامخ شئ. کافرانو او مشرکانو ته خطاب دی. نو ضل من تدعون الا ایاه، بیا ورک شي یا ير شي تاسو نه هغه څوک چې تاسو برابرل الا ایاه، مگر دغه الله دریا شي، دغه الله بیا رابلئ. د دې ځکه نه د باطل او عقیدو کمزوري ثابته شوه چې حقیقي عقیده دا ده چې په سخت او براته کې یو شان دي، لیکن مشرکان عقیده ده چې سخت کله راشي نو چې د بت پرستۍ د شرک دلایل خو قوي دي نه، دوی په خپل صحیح یقین نشته، اسې بس زد لیونی کړي دي، زد یې شروع کړي دي. نو چې کله سخت راشي نو دغه بوتان تیز تیر شي، بیا نوم نه علي په سخته کې چې کله د مرګ خطرې پیدا شي او که څوک نوم واري غصه پیدا ورته کوي نه، بیا ورته الله ورجا چې الله تعالی سوالونه شروع کړي. فلما نجاكم الى البر اعرضتم، هر کله چې من خلاص کو تاسو لره الى البر وچتا دریاب نم وچتا ورسو، اعرضتم بیا مخ اړوي، بیا خپل ناجایز ته بیا لاس واچوي. نو دا یو قسم له شکوا ګیله هم شو او یو قسم له کافرانو د عقیدې کمزوري هم بیان شو. دو خبرې شوې او دریم پکې توحید ثابت شو په عمل د مشرکانو سره چې مشرکان په خپله باندې مساحته کې توحید قایل دي، د شرک قایل نه. شرک کله کوي کله چې سہولت ویني، راحت ویني او خطرې ښکاره باندې ظاهري خطرې نه ویني بیا شرک کوي، چې خطرې راشي بیا د شرک ورک شي. نو بلې آیات کې درې خبرې شوې. یو دا ده چې د کافرانو عقیده باطل عقیده مکمله کمزوري ده، سخته کې ختمېږي. دویمه دا ده چې توحید هغه یقیني او حقیقي مضمون دی چې په سخته کې کافرانو توحید قایل کېږي، خو براته کې بیا نه قایل کېږي. لکه عام زموږ د مسلمانانو حال واله چې کله خشکي شي داسې بل مصیبت راشي هلکه استسقا ته راوځي توبه وباسي، خو چې په اسمان کې څنګه ورېځ راشي باران وشي نه څوک په جومات کې ښکارېږي، نه څوک بیا مونځ پېژني، نه څوک ذکر اذکار پېژني، هر څه به دغه ځای ختم شي، صرف د بارانه پورې مجبوري ختمه شوه. بس دغسې حال به ردوي و چې کله به کښتۍ کې وچته شو بس هر څه به یې یېر شو چې دا موږ چا خلاص کړي یو چا ته سوال کړی دی، دا خبرې به ته یېرې شولې، بیا به یې زاړه جرمونو ته بیا لاس واچو. نو یو پکې د هغوی د عقیدې کمزوري ذکر شوه چې په سخته کې نه. دویم د توحید اثبات پکې وشو چې په سخته کې دغه توحید تاسو هم قایل یئ، دوه خبرې شوې. او دریم شکوه ده چې تاسو کله سخته رامنځته راشي مسلمانان توحید قایل یئ، چې کله سخته نه نو بیا سوچه مشرکان د اسلام دشمنان جوړېږي. وکان الانسان کفورا، او د انسان ناشکره، انسان هم دغسې کوي چې په لکونو میلیونونو نعمتونه یو طرف ته که خو چې معمولي سخته ویني هغه سخته به یادوي، د نعمتونو به نوم په خوله نه اخلي. او دغه شان چې کله سخته راشي نو الله یادوي، چې کله سخته لاړه شي بیا بل څوک یادوي. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا. دې ذکر کې تخویب دنیاوي ذکر کیږي په بل انداز باندې چې په سمندر کې تاسو خطرې محسوسوي د طوفان د وجه نه، سمندري چپو د وجه نه، نو الله یادوي. او چې وجه شي ډاډه شي چې اوس د غرق کېدلو او د خرابېدلو امید ختم شو، څوک هم نشي خرابولی، نو الله تعالی وایي دا بله بېوقفتیا ده. ولې په وجه کې تاسو الله تعالی به ځمکې راښکلی نه شي کته، قارون یې راښکلی نه و چې دا ځمکه هم کته راښاږي سنجل به وشي. او دغه شان ده کې او یرسل علیکم حاسبا، یا راولېږي په تاسو باندې تیزه هوا چې کاڼي پکې ورېږي، لکه څنګه چې په عادیانو باندې دا هوا راغلې وه دومره تیزه هوا وه چې پکې به ګټې مورېدې. او تاریخونو ذکر کړي ده چې دا خلک به یو چت کو د مخامخ غر څه به یې وشتو ریزده ریزده بیا واچو او د هوا کې به دننه ګټې هم مسلسل ورېدلې.
نو داسې تیزه د ګټو والا هوا در باندې راولي د عادیانو په شان کې په دې وجه باندې نو خلاصېدی دي شي نشي خلاصېدی دي چې نشي خلاصېدلی نو بیا ډاډه کېږي د کمزګي نه دومره ګناهونه څنګه تاسو کوئ نو دا یو بله بېوقفتیا او کمزورتیا د مشرکانو کافرانو ذکر کېږي الله تعالی افامنتم تاسو به امن یی ان یخسف بكم جانب البر چې الله تعالی ومنډي تاسو لره په طرف د وجه کې تاسو ومنډي یعنی وجه مراکاږي ځان یو غرق دی غرق په بوګړو به درته ویل کېږي یو خسب دی خسب بزمه کې به درته ویل کېږي نو قانون باندې خسب شي وزمه کې راخ کړي غرق نه وځي غرق په بوګي او دا خسب بزمه کې راخ او یرسل علیکم حاسبا یا راولی کی بتا سمانه تیزه د کانو والا هوا چې کانه به کې وریږي لکه د عادیانو بشانت لا تجد لكم تاسو بنمونه لكم د خپل ځان د پاره وکیلا ذمہوار به تاسو د پاره ذمہوار نشته تاسو بچ کی او تاسو حفاظت وکړي د الله تعالی نوم خلاص کی د کوم دنیا کې نشته ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى ای تاسو بددین په امن یی ان يعيدكم چې را واپس کی تاسو لره الله تعالی فيه دی دریا ته تاره اخرى یو بل پیر تاسو اوس سمندر نه بچ شوي وخت لای ډاډه شوی یی نو په وجه باندې قوم د خلاصېدو نه داغه مضمون ذکر شو لیکن وری الله تعالی د سینې شي کوله چې تاسو په سمندر کې بیا ضرورت پیښ کی او دا در نیر کې چې په سمندر کې طوفان راځي چپی راځي دا در نیر کې ډاډم کی ځکه الله ورسره کولی شي او دې سمندر ته بدی کېشته کې بیا را واپس کی پيرسل علیکم قاصفا من الريح نراولی کې بتا سمانه تیز هوا قاصف هغه تیز هوا ته ویل کېږي چې هغه سيزونه د مخ سره ماتي شلي نو بیا بتا سمانه بدغه سمندر کې بیا تیز هوا راولي په یو غریقکم نو تاسو غر کې بوبو کې دا سمندر کې کته ومنډي خخم کې گشته د باندې نسکوره کې بما کفرتم بسبب د هغه چې تاسو کفر کړی دی نو چې کفر هم کړی د سمندر کې ډوبولو مستحق یې چې ډوبم شي دینه معلومیږي چې سمندر کې چې کوم عذابونه راځي په وجه باندې راځي د دې تعلق د ګناهونو د ظلمونو سره دی او د دې قران یو بل آیات هم به معنی دلیل دی چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس وجه او په لمده کې چې څومره فسادات نقصانات جوړيږي د دې بنیاد چې کوم دی هغه د انسان اعمال دی انسان اعمال چې کړه بدوالي کې حد ورسېږي نو بل سمندرونو کې مدن عذابونه شروع شي په میانو باندې د مصیبتونو شروع شي د دې بنیادی کردار د انسان د اعمالو سره دی نو دې ځکه چې موږ چې تاسو غر کې بریوبو کې به ما کا پارتم بس د کو پرستا سوچ ته کفرونه ناجایز هم کړی دي چې بریوبو کې د غر کېدو مستحق بس غر کم کی ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا بیا وتا نمونه د خپل ځان د پاره په موږ بسې تبيعا یو بدل اخیستون کی تبيع اگست دوی چې چا پسې پسې شاته پسې لاړ شي انتقام دی وایي نو چې کله الله تعالی موږ تاسو بده وجه کې ډوب کو خخ کو کدا یا د مینه کانو باران را ورته تیز هوا در باندې راول باقي کانی در باندې ورو یا بل سمندر کې ډوب کو بل پیر لدل بیا کار پیخ کو ډوبم کو نو ولید سوچ سره شته دي چې ما الله تعالی ما بس راولېږي یا زمانه انتقام واخلي سوچ تاسو شته دون زورم شته دون بلګریم شته دي نشته دي الله تعالی نو مسوک انتقام والی دا ایس تاسو کولای نشي چې کولای نشي عقل مندي دا چې په وجه او په لنده باندې په هر حال کې د الله تعالی نه یو شان ویریږي او د الله تعالی توحید او دین پورا ومني او د دې نعمتونو چې کوم الله تعالی به تاسو باندې کوي لکه سمندري کشته د کنور سي زونه دي داغي په واسه د الله تعالی دین قائل شي بغاوت پرې دی دا هغه خلاصو حاصل